إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی معزز شیوخ، علماء، طلباء، عوامو، سپنگری مشرانو، الحمدللہ پدی دا اللہ سبحانہ وتعالی ډیر لوی شکر ادا کو چې پدی پنځلسمه صدی کې چې پروفیتن دور دی، بهر د بے حیايي او د گناهونو بازار گرم دی، د الله د نافرمانه ور خلقو لګولې دی. زمون ستاسو تعلق د الله د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث سره ده. په دې دور کې دا د الله سبحانه مونږه لبیک وی او د الله د کور ترالو. عزتمندو اصل پدی دنیا کی زمون مقصدی شی ده د الله رضا، چې الله سبحانه و تعالی زمون رضا شي او زمون آخرت جوړ شي. دا پدی دنیا کی د ټولو نه قیمتي سیس ده. ګوره امتحان ورځو کې کامیاب طالب العلم چاته وي چې هغه د خپل پیپر د پاره د خپل ایگزام او امتحان د پاره تیاری کې لګیای، نو طلبام یو بل دوی، سټوډنټانو یو بل دوی، وې دې پلان کې ته وره په خپل کار کې لګیا دی، کامیابی طرف ته روان دی، ځکه خپل کار کې لګیا دی. ورونو د الله سبحانه و تعالی رضا تلاش کول دا زمون کار دی. کار خپل سحر او بای ماخام، خپل رز او شپه دی کار ته کار ویل پکار دی. شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت الله علیه د سلف دور نه بعد یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی، شپږمې اومې صدی کې. د هغه یو کتاب دی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الداء والدواء. هغه کې علامه ابن القیم رحمت الله علیه یو سړي له جواب ورکړي او د دنیا د جون تیرولو اصول ورتخی. نو ډیره قیمتي خبره کی کستاسو پوره توجه وي چې زه راته هغه خبره وکم. توجه مشته؟ نوجوانانو توجه شته؟ ماشاءالله. هغه وایي زمون ستاسو مخې ته یو سفر پروت دی، هغې ته وایي سفر د آخرت، سفر د الله د ملاقات د تیارې، یو ذمہ داری د الله د رضا کولو.
دا زمونږ ذمہداري ده. شیخ الاسلام هغه سړي ته وایي په دې خپل کار کې دې ولګا، د دې خپل رب د رضا دپاره ولګا، هر قدم هر ساعت دې دپاره استعمال که چې ستا رب ستا نه رضا شي. وایي دا ټوله دنیا پرېږده، څوک دروند دی او که سپک دی دا خبرې پرېږده، څوک د چا سره تعلق ساتي څه ویل غواړي دې خبرو نه کلار شه. رب ته یو ځان ځان له روان یو. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اے د آدم بچیا تاسو ټول به ما ته راځئ فرادا یو. د فرادا ټکي کې هر زورور ته اشاره ده چې کله رب ته ودرېږي زور به دې ختم شي، مال به دې نه، ډنډس او اولاد به دې نه، اس قسم طاقت و روب و دبدبه به دې نه چلیږي. قتل وی افسرې، قتل وی حکمرانې، قتل وی بادشاہې، کته داسې پلارې چې ډېر بچي او ډېر طاقت لري، خو الله فرمایي زه داسې بادشاه یم لقد جئتمونا فرادا، زما مخې ته چې ودرېږي بیا به یوازې. ځکه د الله په صفاتو کې یو صفت دی مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې خالص اختیارمند صرف او صرف څوک دی؟ لګرو وای رو څوک دی؟ ټول وای د قیامت د ورځې اختیارمند او د قیامت د ورځې واقدار صرف اور صرف څوک دی؟ نو الله فرمایي لقد جئتمونا فرادا. اے د آدم اولادا هر ډیګری دی دنیا کې پاتې کېدونکې ده، ما ته چې راشي یوازې به راغی. وترکتم ما حولناکم وراء ظهورکم، ستا هر حیثیت به زما مخې ته ختمیږي، ستا هر ډیګری به زما مخې ته ختمیږي، ستا د مال هر زور به د رب مخې ته ختمیږي، زما او ستا د نسب هر نمونه شهرت به د 100 نه 0 ته راځي د رب مخې ته. اللباب د ابن عادل دمشقی تفسیر ده. آیا ډېر د کار خبره دغلته کړې ده. او شیخ العرب والعجم امام المفسرین شیخ عبدالسلام الرستمی رحمت الله تعالی علیہ رحمتا واسعہ الف مرہ اغیم دا نکتہ خپل تفسیر احسن الکلام کے روڑے دا چې الله خود دنیا دا ورځ مالک دی. دنیا کې د الله اختیار چلیږي کنه چلیږي. د دنیا هر بادشاہ او هر وزیر هر لوی او هر وړوکی د الله په قبضه او قدرت او طاقت کې دن نه دی او کنه دی. خو بیا یم الله رب العالمین دا نه وی چې زه د دنیا د ورځ مالک یم. مالک یوم الدین سورۃ فاتحه کې وی کہ اختیارمند اللہ دا ورځ د قیامت. دنیا کې الله مالک دی خو دغه ورځ یاد نکړه. مالک یوم الدین اختیارمند د ورځ د قیامت، د ورځ د بدلی، د ورځ د سزا او د جزا. عالمان وی دی کې دې نقطې ته اشاره ده چې دې دنیا کې کله مال راشي، پیسہ او شهرت راشي، گفتار او کردار کے ملکہ پیدا شی، سڑی ته د دنیا ځنې اختیارات حاصل شي. څوک د یو خپل کلی مشر شي، څوک د خپل ضلع او صوبې او څوک د ملک مشر شي. نو هر سړی وایي دا ځمکه زما ده، څوک وایي دا کور زما دی، څوک وایي دا جیداد زما دی، څوک وایي دا ملک زما دی. اللہ فرمائی دا دا دنیا شور دے، ہر سڑی چغوئی دا زما دے، دا زما دے. اللہ فرمائی دی شور کے فیصلہ نظر کو
یو داسې رز ته دې راغواړم چې دا ډېر شور والا به سر ښکته کي، دا ډېر مال او دولت والا به سر ښکته کي، هلته به اعلان وشي لمن الملک اليوم، کون ہے وہ جو بادشاہی اور بادشاہت کے دعوے کرنے والے تھے، وہ لوگ کدھر گئے جو بڑے بڑے القابات کے مالک تھے، کدھر گئے وہ لوگ جو سینکڑوں ہزاروں اور بہت سے مال و دولت سے مالا مال تھے، کدھر گئے لمن الملک اليوم. غریبانان خو به پزے ناستی، اغي خو دنیا کې مهران، آخرت کې بم د رب د فیصله پته موي. دا بادشاہان چې په کوم ورځ سرونه کته کی، په هغه ورځ الله فرمایي دا مجازي بادشاہي به ختم شي. نو هغه حقيقي بادشاہ هغه یو ورځ یاد کړه چې بادشاہان به اعتراف وکي. نو وی فرمایل مالک یوم الدین، اختیارمند دغه الله د ورځې د سزا او د جزا. هغه بادشاہان اب هم د رب فیصله ته تسلیم شي. نو الله ذکر فرمایي لقد جئتمونا فرادا، چونکہ مالک بس صرف و صرف یو الله. نو ہر بادشاہ و ہر وزیر، ہر لوی و ہر وڑو کی توئی لقد جئتمونا فرادا، ما تب یو پا یو باند رازی وترکتم ما حولناکم وراء ظهورکم، ستا ہر حیثیت بشات پاتشی. اللہ فرمائی ما تب اولاڑی تا اصل دا جن مقصد دے، دقا مقصد پی جندل واری. چکل صد رب مخت یو پا یو دریگم، خپیب لخپی بغیر لباسا، بغیر دس عصرینا، بغیر دمال و د دولتنا، تشلا سولال مد رب دربار کی تک اصل رزدہ. او دا د ټول دنیا د جند لب دے خلاصه دا دیکھنا بغیر اسم نشتا، بس مالو دولت. اللہ فرمائی وَتَرَكْتُمْ ارس پاتے. شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ وتوئی ایزوانا تیو سفر باندے روانی، دا آغی سفر آخری ورستا گورا کلچ رب تاتوئی اے زما بندہ سا عقیدہ و سا عمل دی دل تروڑے دے. وہی کہ آغا امتحان کی درب مخی تا پاس شوے. شیخ الاسلام ورتوئی کہ تمام دنیا تا پیل کڑے خو بیام تو پاسے، بیا ہم تو خاندان پیل کڑے خو رب پاس کرے نو تو پاسے، کلی و علاقی پیل کڑے و پاتے کڑے، دا وقت مولا و فتوی ہم پیل کڑے، خوچ رب پاس کرے نو تا سشوے طولو آئے سشوی تک رز مد نظر و گرزو. دویم خبرہ تاثر مال دولت ہم دے، کلی ہم تا تلائق کی، علاقہ ہم تا تلائق کی، ستا پا ہر رائے حکمنٹس رازی، لیکن کلچ رب تا ادرے دے تا پیل شوے، تناکام شوے، ستا عقیدہ آغا لباٹرے کے پاس نشوا، زما عمل آغا رب تا منظور نشو. کزد کلی ہر لوی سڑی پاس کڑیم، ما تک ہر بادشاہ خو احدرا کڑے دا، ہو چے رب پیل کلم نزو، چے رب پیل کلم نزو کہ ہر چا پاس کڑیم، ہو چے رب پیل کلم نزو. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دا اللہ نو یرے گے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. او ہر سڑے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ دا ہری کا پریز مداری دا فرض عین جو ورطا خلق ہوئی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
और सड़े गिरेवान के सरख कत के मा खद्दमत लगद चे सबा रब तरवानी द अगरब दरबार तर सली गली दी अकीदा दे संग दा अमल दे संग दे मुआमलात संग दी मुआशरत संग दे हलाल दे संग दी हराम उन दे जान संग बच करे दे सुद के सुमरा ककड़े द जिना हालात सुमरा जफले वल तंजुर नफ्स मा खद्दमत लगद ठूल दुनिया प्रेगदा दा पाती कीगी बैंक बैलेंस प्रेगदा दा पाती कीगी आला महल्लातो बंगले प्रेगदा पाती कीगी वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लगद रब सरा कनेक्शन बराबर का अल कागजुन सफा का द अगर रब सर द मुलाकात तैयारियों का अल पेल शवी द टूल दुनिया पास के दो बावजूद ब्याह हो बस रुणो दा दुमरा गट तमहीद में दे खबरे तो उतड़ो टेमुम द हद न ज़ियातु गद शो पता नहीं लगी चीज़ सुमरा खबरों गुंजाइशता खो मतलब में दा रुणो मुंग तासो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पैदा करियो खालिस दे द पारा च खपल रब रजा को अकीदा द अल्लाह द यवाली रा नगवाड़ी दा रब द पारा बराबर को बस प्रेक दे द मुलानो सर जंग जगड़े फेंक दे द फिरको द डलो द तंजीमुन इख्तिलाफात रुणो खल्को पे जानूनम भी इज्जत अकड़ल यो बलिम पे भी इज्जत को हिस्से ते जोड़ नकलो ए जमा रुणो दा कुरान दा हदीस पैगाम बरावालू अवल बैजान ला अमल त मुतवज्जी को औ बिया द दावत निसाब गर्जो कसोक कंजल कई कसोक स्पकवई कसोक फतवा लगई अगसर बदा रब पुईगी मन कदाम अमले रब त परे खोदे द कजा द फैसलो इख्तियार मो रब त परे खोदो او د ځان په اصلاح او د قوم په اطلاع کې ولګیدو اے پېښور والو اے د جامعۃ الامام بخاری سره تعلق لرونکو ورونو اے نوجوانانو دا اصل فکر آخرت دی دا پیغام دا عمل ترا وستل دی او د درد نه او د اخلاص نه دا پیغام خلکو ته رسول دی کسوک دا قرآن و دا حدیث نا مطمئن وی آبا دا کنزلو جواب پا کنزلو سرا سوک چی دا اللہ پا انصاب مطمئن وی آبا دا سپیڑ جواب پا سپیڑ سرا سوک چی دا رب پا انصاب مطمئن وی آبا دا پروپیگنڈ جواب پا پروپیگنڈ سرا باس دا معاملے رب تا پریگ دو زان نشورو کو یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا دا زان ففکرو لگا دا خپل بچی ففکرو لگا دا خپل گاون محلی و کلی ففکرو لگا کنزل برداشت کا سپیڑ برداشت کا دیگے برداشت کا پروپیگنڈ برداشت کو هو ان تطیعوه تهتدوا قد محمد مصطفی پا عقیدہ کی تابدار شوی و ان تطیعوه دا محمد مصطفی پا عمل کی تابدار شوی و ان تطیعوه پا اخلاقو کی دا محمد مصطفی تابدار شوی تهتدوا اللہ فرمائی ایلبانی غلار عمومی دی دنیا کی چی اگر اب ترسی نی غلار ورطا پکار دا ډیرو خلکو دا رائے دا چې زدي اسلام آباد ته لړشم خو چر لارې خطا نیولې ده دی اسلام آباد ته رسیدي شي زمون لار رب ته ده او هغې رب ته د تللو دپاره لار دی مونږ سره منهج دی عقیده ده قرآن او حدیث اطیع الله و اطیع الرسول رونو د خپل آخرت په تیاری کې ولګو نن دې فتنو دور ته وګوره د چا زړه ته دنیا ورننوتې ده هغه لوی رب ته پاتې دی هغه ګیله کوي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے دا
آدم بچیا تو ما یو انقلاب لپیدا کړی وې ستا عقیده کې با یو انقلابی تب د شیطان خلاف د شرک نه په بغاوت آواز اوچته اے د آدم بچیا ما خو آدم علیہ السلام عزت من کړی دی نه پاره چې ستا سینه کې با د الله د توحید مینه پرتی د الله مقابله کې با ته د شین قبر نه متاثره کېږي د الله په مقابله کې با ته د قبر د مالګو د شمعو نه متاثره کېږي د الله مقابله کې با ته د پیرو د استاد نه متاثره کېږي وإلهکم الہ واحد تو پیدا دی د پاروي چې د الله د توحید आवाज به اوچته هر نارینه او هر زنانه تبا هر نوجوان او هر سپینګری تبا دا आवाज رسه کپ مقدس مکه باندې حاجت سر کون کے ذات وی مشکلات حل کون کے ذات وی د عزت او د ذلت مالک وی هغه یو نبی نه ده هغه یو ولی نه ده هغه اکابر نه دي هغه مقابر نه دي هغه ژوندۍ نه دي هغه مړی نه دي بلکې د عزت او د ذلت مالک صرف او صرف څوک دی ټول وای څوک دی شوق سره وای څوک دی دا خو بل ستا د عقیدې انقلاب وي د عمل انقلاب ستا غم به د الله د پیغمبر د غم پشانی ستا خادی به د الله د پیغمبر د هادی پشانی ستا اخلاق به نبوی اخلاق وي جبه کې بدی چړی نوي د سپو صفات بزان کې نه پیدا کې د انسانانو صفات به پیدا کې د خپل پیغمبر سیرت به مطالعه کې هغه څه به د دین پرچار مخ کې بوزي نو الله فرمایي د ارسل پرې خودل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پیسو پسې ولګې دي درهم او دینارونو پسې ولګې دي دومره د دنیا په مینه لړې حتی زرتم المقابر چې پیدا شوې د دنیا منډه چې مرګ شوې مړ راغې او مرګ راغې د دنیا منډه ما غرک بربک الکریم سسیز دوکه کړې ته په هغه رب عزتناک سره ولې دنه هغه لوی رب پاتې شو ولې د هغه منزل کراس نه کو ولې د هغه رب رضا نه کو ورونو د فتنو دور دی قرآن او حدیث ترا نږدې شو دې کې ډېر لوی امن دی دې کې د تمامو فتنو نجات دی د الله حبیب جناب رسول الله علیه السلام فرمایلو بخاری کتاب الفتن کی حدیث ذکر شوی ہے نبی علیہ السلام فرمائل لا یأتیکو علیکم زمان الا الذی بعده شر منه حتی تلقوا الى ربکم تاسو باندې با اس یو زمان نرازی مگر ہر ورځ د بل ورځ نه بدتر ده ہر ہفته نه بل ہفته نه بدتر راځي شرور زیاتیږي فتنی بزیاتیگی فسادات بزیاتیگی حتی تلقوا ربکم تمرا پوری بلا فتنی پا برزی چی رست رز بزیاتیگی یو رز با در رب پیسل راشی اسمان بزمکی لرو غرزیگی غرون بوالوزی شپیلے بوالیشی دزان نبا خبر نئی دا پیسل و رز بمقرر شی او قرآن وی ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ایوی دا دم بچی او رز بدا سرخ کتا کی ہار بہو منی خٹیم بتیری ہار بہو منی خٹیم بتیری قرآن وی سر بخ کتا کی او چغبوی ربنا ابصرنا وسمعنا اللہ ارسم پستر گولی دل دا جہنم زمون دا برداشت ندے سمعنا اللہ غطول وزن موردل فرجعنا نعمل صالحا اللہ دنیا تا مولی گا نیک عمل بکو نعمل صالحا انا موقنون اللہ اس خبر دا شک نووتا رونو دا اللہ سبحانہ وتعالی معرفت بحاصلو ننزمون کالجان مکتب فکر دا الحاد دا فتنو شکار شو ننزمون کالجان
د انکار حدیث شکار شو نن زمونږ نوجوانان دا مستشرقین او ملحدین شو ولې د قرآن غوندې عظیم کتاب نه خبره یو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د دلویو پیغاماتو نه خبره یو نو نن مونږ کې هزار فتنې راځي اے نوجوانا قرآن زدکا حدیث زدکا د رب نه ګورې منکر نشي د رب نه متنفر نشي دا اطمینان دې خراب نشي دا د ځمکې او د اسمان نظام دا د بارانونو د نور نظام دا یو ساینسدان نشي چلولی دا یو ډاکټر نشي چلولی د دنیا د تمام رونقونو شاته یو الہ موجود دی ګوره ووره د دنیا د هر وریځ او هر باران نشاته د رب طاقت موجود دی د دغه طاقت نه انکار ونکې دنیا به هم تباشي هغه آخرت به هم تباشي او د الله د پیغمبر د احادیثو د جناب رسول الله علیه السلام د ذخیره سینې ته وردن نکا بس پرېږده د خلکو سره دشمنه اے قومه پرېږده په جیداد باندې جګړې اے زما ورونو پرېښودل غواړي دا په ډیران باندې جګړې پرېښودل غواړي دا د دنیا نفرتونه پرېښودل غواړي دا د رونو په منځ کې دشمنه پرېښودل غواړي دا دروغ او د زنا محبتونه اے ورونو راځئ نن موقع ده سبا به جاړو اول د الله سبحانه وتعالی زما اصلاح وکړي چې د هغه آخرت په فکر ولګم اے پېښور والو بیا د خپل زندګۍ د انقلاب نیت وکړو رب سره صلح وکړو څه چې تیر دي په هغې د توبې مقنن هم ملاو ده آینده دا عزم وکړو اے رب قرآن او حدیث دا به زما د عقیدې او د عمل چراغ وي زه به قرآن او حدیث خپلوم چې څومره رانه کېږي دا پیغام به مخ په وړاندې بوزم دا لوز د الله په کور کې ټول کوو که نه کوو دا د قرآن او د حدیث پیغام به زده کوو که نه به زده کوو لاسونه اوچت کې او کلک عزم وکړې دا د قرآن پیغام به انشاءالله مخ په وړاندې بوزو که نه به بوزو د اخلاقو په دایره کې دننه او د اخلاقو د نبوي اخلاقو په رڼا کې به دا قرآن او حدیث خپلو زنانه او خپلو کشرانو ته رسو که نه به رسو انشاءالله دا علاقه او دا ملک به پرامن طریقې سره په مینې او محبت سره د قرآن او د حدیث یو نمونه ګرځو که نه به ګرځو اقول قولی هذا